کم سړی وای چې زما توبې ته زړه نه کېږي، اراده مې نه کېږي، نو هغه دې علما فرمایي اووه کارونه دې وکړي، په دې د سوچ فکر وکړي، د ده به توبې طرف ته میلان هم پیدا شي او د توبې د کېدو نه بعد به دې د الله چې کوم قریب بنده جوړ شي. اول دا چې د ګناه چې کم بد اثرات دي او نقصانات دي د ده په زندګۍ باندې او په ټول حالاتو باندې به د باندې راځي، په هغه بد اثراتو په هغه نقصاناتو دې سوچ کوي چې هغه 17 نقصانات چې کوم دین علما ښودلي دي. او دویم نمبر دا ده چې د الله تبارک وتعالی نه دې حیا کوي، او دریم نمبر دا ده چې د الله تعالی یره دې په خپل زړه کې ساتي، او څلورمه دا ده چې مرګ دې هر وخت کې چې کوم دین یاد ساتي، او پنځمه دا ده په خپل نفس مجاهده کوي، خپل نفس مجاهدې سره ساتي، د خپل نفس منینا معنا مغلوبه دي ساتي، او دې په خپل ځان دې په خپل نفس باندې غالبه ساتي. شپږم نمبر دا ده د خپل نفس سره د حساب کوي چې ټول ورځ مې تېره کړه، په دې غونډه ورځ کې د خپل نفس سره حساب وکړه چې څه څه دې وکړو، د الله فرمانبرداري دې وکړه او که نافرماني دې وکړه، د نبي علیه السلام طریقې دې زندګۍ کې ژوندی کړي، او که نه هغې کې د تا چې کوم دی نقصان وکړو، تا ایمان عمل ونه کړو. اووم نمبر دا ده چې د اولیاو د صلحانو صحبت ته اختیاروي. دا اووه خبرې چې څوک عملي کوي انشاءالله دته به الله تبارک وتعالی د توبې توفیق هم ورکوي، د ګناه نه هم بچ کېږي، د الله قریب بنده به جوړ